خداغي په منځ کې دایمي اتحاد تر اوسه پورې قائم نشو، په مستقلو بنیادونو باندې اتحاد تر اوسه پورې قائم نشو. د هغې بنیادي وجه دا ده چې زموږ په نظر کې وقتي غوندې یو خبره راشي چې راځئ لکه دا چلو شو نو راځئ چې یو شو، او بیا بله ورځ دا چلو شو نو راځئ چې یو شو. که د الله د وینا د وجې نه مونږ یو ویله بیا به ټول عمر یو. دا واعتصموا خو د الله تعالی چې د وقتي پالیسۍ په طور باندې مونږ ته نه دی ویلی، دا به د مستقل حکم په طور مونږ ته ویلی. او دا کوم آیت په سورة انفال چې ما وویل چې الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. د فتنې خو تا ته د لرې کولو حکم، د فتنې خو تا ته د ختمولو حکم دی د الله له طرف. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. او بل دی چې قرآن چې فرمایي والفتنة اشد من القتل، چې ته وینې چې علما قتل شو نو بیا به راغی یو ځای شی، نو فتنه خو د قتل نه ډېره غټه ګناه ده. لهذا زما اولنی درخواست خو دا دی اهل علمو ته، او دا درخواست پکار ده چې ټولو اهل علمو ته ورسي، تاسې په خپله ژبه کې ورسه چې که وقتي طور باندې موږ را یو ځای کېږو او بیا جدا کېږو او بیا را یو ځای کېږو نو الله تعالی به په دې کې برکت نه پیدا کړي. بیا به زمونږ زړونه جدا وي، بیا به د الله له طرف نه برکات نه وي. بیا زړونه جدا وي نو هسې خو د یو مقصد دپاره ډاکوان هم یو بل سره یو ځای کېږي، بیا د ډاکې په وجه په یو بل سره اختلاف راشي نو بیا جدا شي د یو بل. هسې اتحاد خو په میږو کې هم دی، نو دا خو غټه خبره خو نه ده. اتفاق او اتحاد خو هر چا کې راتلی شي، او د ملت مسلمه اتفاق او د اتحاد چې کوم مطلوب دی نو هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې د الله تعالی د وینا په وجه مطلوب، د الله د حکم په وجه مطلوب، د دنیایي اغراضو په وجه، د څه مفاداتو په وجه، د یو وقتي غوندې کامیابۍ لپاره، یا هسې د چا د پیغور په نتیجه کې چې ما له پیغور راکوي. پیغور خو پېژنئ تاسو ورته څه وایي؟ عار دلاله پیغور. خلک به راته وایي چې تاسو خو نه یو کېږئ، یا دا چې یو ځای شو نو ووټونه به زیات شي. نو که دې لپاره اتحاد کوئ نو بیا به یې هم کوئ، بیا به یې بله ورځ روان هم کوئ. زه درته د جوړولو خوشخبري هم در کوم او د جوړولو نه مخکې درته د روانېدو هغه هم در کوم چې روانېږي به هم. او داسې تجربې ډېرې وشوې زموږ په دې لږ عمر کې موږ ولیدو. دویمه خبره بنیادي دا ده په اتحاد چې څنګه چې ما مخکې عرض وکړو اختلافات ختمېدی نشي. زما به یو رایي اوس چې مو راتلو شیخ صاحب سره په لارې باندې بحث خبرې مبرې روانې، مخکې به مونږ دا جړا کوله چې د انګریزانو د وجې نه زمونږ په دې وطن کې جګړې را پیدا شوې، د دیوبندي او د بریلوي جنګ جوړ شو، د مقلد او د غیر مقلد جنګ جوړ شو، د شیعه او د سني په نوم باندې اختلافات او تقسیمونه شروع شو. اوس الا ماشاء الله داسې یو ډله نه په دیوبندیانو کې شته، نه په بریلیانو کې شته، نه په سنیانو کې شته، نه په شیعهګانو کې شته، نه په اهل حدیثو کې شته، نه په مقلدینو چې هغوی په خپل منځ کې په څو څو فرقو نه تقسیم شوي. دې بنیاد دا دی چې هر سړی چې د هغه په ذهن کې کومه خبره راشي نو ما دوی ته په لاره شیخ صاحب ته تذکره وکړه. ما ته پخوا د طالب علمۍ په زمانه کې د شیخ عبدالقادر جیلاني یو وصیت رایاد شو، ما لوستي چېرته. شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله سره یو شاګرد ډېره موده تېره کړه، نو بیا چې ته نه ورته وایې چې شیخ ما ته وصیت او نصیحت وکړه،
نو هغه ورته وی چې وصیت درته دا کوم چې د خدای او د پیغمبرۍ دعوه مه کوه او نور چې څه کوې نو هغه کوه. نو هغه ورته وی چې شیخ دا خو عجیبه خبره تا ماته وکړه، ستا شاګرد یم، تا نه مې قرآن وویلی، تا نه مې حدیث وویلی، ته دونه اعتماد په ما نه کوې چې زه به د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوم. هغه ورته وی چې نه داسې خو ته پوهېږې چې ځان ته به خدای او پیغمبر نه وی، خو کله به ستا په یو مسله کې یو رایي او هغه رایې مقابل به د بل چا بله رایي او ستا لپاره به هم څه دلایل وي او د هغه لپاره به هم څه دلایل وي، خو ته به هغه خپلې رایې ته چې تا د قرآن نه یا د سنت نه اخیستي نو ته به هغې له داسې مقام ورکړې چې ستا د رایې څوک مخالف وي نو ته به وایې جوړ دا خو د پیغمبر مخالفت وکړو، دا خو د حدیث مخالفت وکړو. او ته به دا غواړې چې خپله رایې په خلکو باندې په زور ومنې، که خلک ستا رایې نه مني نو ته به په هغې د کفر فتوه لګې بیا. نو اختلاف خو د الله سره کفر دی، د الله سره یو څوک اختلاف کوي نو دا کفر کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې څوک اختلاف کوي نو دا کفر کوي. نور خو صحابه کرامو د صحابه کرامو سره اختلاف کړی دی او غیر صحابه او د صحابه سره اختلاف کړی دی، تابعین او ائمه په خپل منځ کې اختلافات کړي دي، خو دا اختلافات په وجه باندې هغې یو بل ته کافر نه ویلي. یحیی بن معین ډېر لوی محدث هم دی او ډېر عظیم شخصیت دی، محدثین علما یې پېژني. حافظ ابن عبدالبر مالکی رحمه الله جامع بیان العلم وفضله د علم په فضیلت کې د جامع ابن عبدالبر مالکی یو کتاب په هغې کې هغه د یحیی بن معین رحمه الله قول نقل کړی چې ما برح اهل الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. همیشه د پاره دا طریقه شوې ده چې یو عالم یو څیز ته حرام ویلی دی او بل عالم ورته حلال ویلی، د دلیل د اختلاف په بنیاد. هر عالم چې یو څیز ته حرام ویلی دی او بل عالم ورته د بل دلیل په بنیاد باندې حلال ویلی، نو په دې دواړو علماو کې د یو عالم دا رایې نه وه چې ما خو ورته حرام وي خو که چا ورته حلال وي نو غرق شو، او ما خو ورته حلال وي خو که بل ورته حرام وي نو غرق شو. دا تحلیل او تحریم دا هغه تحلیل او تحریم نه دی چې کوم الله او رسول کړی. د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تحلیل او تحریم قطعي او یقیني دی، او د مجتهد تحلیل او تحریم دا ظني دی، دې کې د خطایا احتمال دی. نو ته څنګه به بل ته وایې چې یاره ته زما دا نه منې او زما رایې نه منې نو ته ګمراه یې. نو چې ستا دا رویې او ته په درس کې طالبانو ته ناست یې او دا چې دې سړي سره خو ما اتحاد کړی دی خو دا خو زما زړه نه وځي، زما خو ورته زړه نه سپینېږي ځکه چې دی خو زما د فلانکي رایې مخالف دی، د خدا رایې ده، او زه په درس کې کښېنم او زه وایم چې زما همده ته زړه نه وځي. پکار دا ده چې زه د خپل علمي دلایلو په نتیجه کې خبره وکړم او بیا د علماو خبرې عوامو ته نه راوباسم. هغه مسایل چې هغه صرف د علماو سره تعلق ساتي هغه راوړه او هغه اهل علم په ځای باندې هغه عوامو ته پیش کړه، ورته وایې چې ګوره ورته فلانکی دا وایي او فلانکی دا وایي، دا د کفر خبره کوي. کله کله خبره اورېدلې هم نه وي، خبره یو شانتي او دی هغې نه بل شانې معنا والي، په خبره ځان پوه نه کړي. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ډېر ځله یو سړی یو خبره ته غلطه وایي او وجه دا وي چې دا په خپله پرې پوه شوی نه دی، په خپله پرې پوه نه دی. مولا عام باشد کې چوپ نه شوه، غټ مولا دې ته وایي چې لګیا یې څه وایي
صحیح نه ورځي نو غلط وایي، خو څه وایي چې چپ نه شي چېرته، که چپ شو نابل به ورته وایي چې زه دې ویې نو دا دویمه خبره ډېره زیاته اهمه ده چې اختلافات په خپلو حدودو کې ساتي، او کومې مسلې چې د اهل علمو سره تعلق ساتي نو هغه اهل علمو سره بیانوه، خپله رایې بیانوه. زه دا خبره بار بار کوم، زما د مولانا مودودي رحمه الله سره د زړه محبت دی، خو د دې دا معنا نه ده چې زما د مولانا حسین احمد مدني رحمه الله سره محبت نشته. دا معنا یې نه ده چې زما د مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله سره محبت نشته. دا معنا یې نه ده چې زما د مولانا عبدالماجد دریابادي رحمه الله سره محبت نشته. خو زه دا وایم چې زما د مولانا مودودي سره هم محبت دی او د نورو سره مې هم هر چا سره مې محبت او اختلافات هم د ټولو سره لرم. خو دا مې عقیده ده چې د اختلاف باوجود د سړي قدر هم کوم، او د ځینو خلکو دا رایې جوړه شوې ده چې نه قدر به یې هله کوم چې زما سره اختلاف نه وي، نو بیا خو صرف د پیغمبر قدر کوه، او د نورو خلکو سره خو اختلافات شته. تاسو کې چې کوم خلک رفع الیدین کوي نو هغه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره اختلاف، او تاسو کې چې کوم خلک رفع الیدین نه کوي نو هغه د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سره اختلاف کوي. که نه کوي ورسره جي تاسو علما یې. د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنها بخاری خو تاسو ویل چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قریب بدر سره موجود او چې نبی علیہ السلام ورته وایي کنه مکی قریشو هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، سزا ملاو شو که ملاو نشو، خوند دې درته که نه؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته څنګه خلکو سره خبرې کوي چې ناوري؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي انهم اسمع منکم، تا نه خاوري. چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته خبر راغله هغه وایي اسمعوی نه دی ویلې، اعلموی ویلې دی. نو ته به یا اعلمو منې او یا به اسمعو منې. که ته اعلمو منې نو حضرت عائشہ سره اختلاف کې رضی الله تعالی عنها، او که ته اسمعو منې نو حضرت عمر رضی الله سره اختلاف کې. نو آیا ته به د حضرت عمر د نور قدر نه کوې؟ دا کېدی شي چې مسلمان به یې او د حضرت عمر قدر به نه کوي. زما د خبرې مطلب دا دی چې د دې علماو سره اختلاف په خپل ځای باندې سړی لري، علمي اختلاف سړی کوي، خو دا تصور تا له چا په دماغو کې اچولی دی او دی غلط اچولی دی چې بزرګ دې ته وایي، لوی سړی دې ته وایي، او د قدر قابل سړی دې ته وایي چې د هغه سره اختلاف نه کېږي. دا معنا خطا ده. اختلاف هم کوه، په حدودو کې دننه کوه، او د هغې باوجود هم د سړي قدر کوه د عالم د هغه د علم د وجې نه، او د یوې چټاکۍ غلطیا د وجې نه د چا من نیکۍ په شین مه مړه. چې ستا خوښ دی نو د هغه من غلطي تا ته چټاکۍ ښکاري، نو دا کار مه کوه. او چې ستا خوښ نه دی نو د هغه چټاکۍ غلطي درته من ښکاري او د هغه من نیکۍ درته چټاکۍ هم نه ښکاري، ته له په صفر کې ضرب ورکړي. لکه دا د بخښنې او د جنت د تلو او د نه تلو دا اختیار چې خدای تعالی درکړی. نو دا اشاراتو کې مې دوه درې خبرې وکړې. آخري خبره دا چې دا اتفاق او دا اتحاد دا د څه لپاره دی؟ د دې مقصد څه دی؟ خپله رایې سړی کله پرېږدي، کله سړی په یو خبره په باره کې ډېر زیات جذباتي، خو د بل د وجې نه وایي چې زه خیر دی، زه به دا خپله خبره پرېږدم. دې معنا دا ده چې هغه مقصد ډېر لوی مقصد دی چې هغه کوم مقصد دپاره دا اتفاق او دا اتحاد ضروري دی. هغه مقصد خو اولنی مقصد خو د الله تعالی حکم په ځای راوړي، د الله تعالی وینا ده. ځکه چې که دا ویمه چې اولنی مقصد چې دی هغه د دین غلبه ده او جهاد دی، چې جهاد وکړي او د دین غلبه راشي، جوړ بیا به وایي راځئ چې ورته یو بل دا ګریوانونه راشو کوو، نو هغه مقصد خو اصل پوره شو. نه بیا مقصد پوره نه دی، ځکه اصل مقصد د الله تعالی حکم په ځای راوړل. دا د الله تعالی وینا ده، د الله تعالی حکم دی چې اتفاق کوئ او اتحاد کوئ. په دې خبره کې ډلې کېږه مه، ډله بازۍ مه کوه. اولنۍ وجه خو دا. دویمه وجه دا ده
چې اتفاق او اتحاد په نتیجه کې به الله تعالی تاسو له خیر او برکت درکړي او فتح بدل درکړي، کامیابی بدل درکړي. دا هغه تقوا ده. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. مؤمنانو که تاسو د الله تعالی تقوا اختیار کړئ نو الله د لږ فیصله کن فتح درکړي. تقوا یوازې دې ته خو نه وایي چې زه خو مونځ کوم او روژه خو نیسم. دا د تقوا دا ټول احکامو باندې عمل کول دي. یو حکم پکې دغه د اتفاق او د اتحاد و. او دې نه بعد یو ورکوټې غوندې خبره وی او کلویه خبره ورته وی خو هغه به م عرض کړم. هغه دا ده چې د اتحاد بنیادونه پکار دي. په کومو بنیادونو اتحاد پکار دی؟ مونږ کله دا سیاسي خبرې ډېرې کوو، ملګري کوي ډېرې، یاره جي 1 پوینټ ایجنډا ده او 2 پوینټ ایجنډا ده او ماینس پلان ایجنډا ده او ماینس 2 ایجنډا ده. دا انګا بنګا پرېږده پرې دا هسې خبرې. د اتفاق او د اتحاد دپاره مضبوط بنیادونه پکار دي. او مضبوط بنیادونه دا نه دي چې سره چې ما پسې راشئ نو یو به کوي نو ته به بیا هلته چغه وایې چې ما پسې راشئ خدای وایي نو یو دی. اوس همدا عملا طریقه ده. زید په خپل جماعت کې پاشي وایي چې واعتصموا بحبل الله، خدای وایي چې بس اتفاق وکړئ نو ما پسې راځئ. او عمر په خپل جماعت کې پاشي او هغه وایي چې خدای وایي واعتصموا بحبل الله، خدای پاک وایي چې ما پسې راځئ. نو خدای پاک نه زید یاد کړی او نه عمر یاد کړی او نه بکر او نه شاهو او نه باهو. واعتصموا بحبل الله. دا الله رسې راټینګه کې په دې قرآن او په دې سنت ځان کوی کې د دین له ټولو نه ډېره ترجیح ورکړې. مفادات، حکومتونه، منبرې، وزارتونه ګټل او بیلل دا خو د دې لارې یو خبره ده. دا به یو لار دی کې به دا راځي. دا بجای خود مقصد نه دی. مقصد د الله دین دی. نو د الله تعالی د دین بنیادونه دا مضبوط بنیادونه دي. ذلک الدین القیم. په دې مضبوط بنیادونو چې کوم اتحاد نو هغه به بیا مضبوط وي. نو کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باندې بنیادونه راوړل بیا باقي خبرې اسانې دي. او دا علماو تم اپیل دی او دا عوامو تم اپیل دی. دې څو مختصرو خبرو سره زه خپلې خبرې بس کومه، ځکه چې زموږ محترم شیخ صاحب به هم خبرې کوي او موږ به د هغې خبرې اورو. الله رب العالمین دې مال او تاسو له د پوهې او په هغې باندې بیا د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا محترم جناب شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الحق حنیف صاحب، سابقہ چیف ایڈوائزر اسلامی بینکاری، مزید یہ ڈاکٹر صاحب سره د خپل نشست د چلولو لپاره د علماو، پروفیسر، ډاکټرز هر چې کومې طبقې سره تعلق لري جامع مسجد رحمت الله علیه 4 بجلی چوک بدنو سیټي بعد از نماز عصر د مازدیګر لمانځه نه وروستو تر مشامه پورې تاسو ته اجازت ده. محترم ډاکټر صاحب هلته موجود دي، تاسو نشست کولی شو هغې سره سوالات وجواب. زه بلا تاخیر استاد محترم استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث مرد درویش ترجمان حق شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ الطاف الرحمن صاحب درخواستو چې هغوی اختتامی خطاب د جمعیت اتحاد العلماء دی کنونشن کا مخاطب سی استاد محترم جناب شیخ القرآن والحدیث شیخ الطاف الرحمن صاحب. الله أتقاكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. نا افغان نا ترک و تتاریم چمن زادیم و از یک شاخساریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نو بهاریم غبار آلودہ رنگ و نسل ہیں بال و پر تیرے تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. دوستانو تاسو ته بدا پتیو کني وایي چې لمانځه وخت ورغلو نو چې سلام واوښتو لمونځ ختم شو نو هغې ودرېده چې وروره اوس به درس قرآن کېږي نو زه خو پوه شوم چې په درس قرآن په ما کوي زه ډېر ستړی وم ډېر مانده وم خو په هر حال هغې اعلان وکړو اوس به مې څه کول څه په
تاسو ته وایي ولې وایي د دومره غواړو ما به ورته وایي چې اسلامي نظام به راولو پاکې به داسې سادګي وي داسې به خیر وي داسې به د خوار او د غریب فرق نه انصاف وي بیا چې ته اوس هغه په یوه ورځ باندې شل 1.5 روپۍ اخلې نو دا د خلکو دپاره د اسان ده که مزید د ګران که هغه به وایي چې خیر ده های کورټ ته د لاړ شه سپریم کورټ ته د لاړ نو دغه لنجه او چې خلاص شو هلکه خو ته خو خلکو ته چې تا په دایره کې کوم شی ده چې کوم خلک تا ته رجوع کوي هغې ته خو سهولت پیدا ده که نه تا په پښتنو کې څه کېږي دوسته جی نو عرض مې دا کړه چې ابراهیم علیه السلام اختلاف پیدا کړ که نه نو که هر اختلاف خراب وا و هر اتفاق خوا نو علیاذ بالله جب ابراهیم علیہ السلام ته هم وایي چې خدای نه ورته لاسه د په معاشره کې توڑ پیدا کړ ساکت او بوی تا کاڼي ورغورځول داسې به وایي وایي دغه امکان شته نه سوال نه پیدا کېږي الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په خپل کتاب کې تعریف کوي او ځکه یې کوي چې د اختلاف یې پیدا کړ ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ان د ابراهیم ملت خدا ده چې د اختلاف پیدا کړی نمرود سره دغه لارې نه چې مخ اړوي بله لار د اتفاق غواړي که په باطل وي ها دا بېوقوف ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه او د بعثت نه مخکې په مکه کې داسې سکون و چې توبه دا یو مرکزي شهر و په یخ کې لویه لویې قافلې به راتلې ډېر لرې لو ځایونه و دلته کعبه وه او د کعبې محبت الله تعالی د عربو په فطرت کې ایښه
په جاهلیت کې بڑے لره لره ځایونه خلق راتل قافلې براتلې او صاحب د دغه کعبۃ الله د تقدس په خاطر عین پر رجب کې به د عمرې لپاره خلق راتل او په شوال او په ذوالقعده او په ذوالحج کې کا په دې علاقو کې به د حج لپاره نو په جاهلیت کې هم د میاشتو خلق احترام کو او په اسلام کې دغه تاسو له حرم ورسول چې په دې کې به جنگ جګړه نه کوي چې د بیت الله زائرین او قاصدین په آسان ازي ورازي ابراهیم علیه السلام محبت د خلق په ورکو هغه وجنا د بنا او د تعمیر محبت هم د خلق په ورکو اډه لره لره ځنه به خلق راتل دا مذهبي شهر و داسې پر سکون و چې توبه داسې سکون داسې آرام اس جنگ جګړه نه وکړي مقامی سرداران او ټول خلق باندې پسې تلل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې پیدا شو او بعثت یې وشو مبعوث شو په دغه ورځ باندې اختلاف راغی صاحب په کور کې اختلاف راغی ورور د ورور سره مختلف شو پلار د زوی سره مختلف شو او انسان د مور سره مختلف شو دا په اختلاف چا پیدا کړ دا نبی علیہ السلام نه ته پیدا اوس بالاياذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ډېر بد وکړه اوس په گاډي کې راځو ډاکټر صاحب ډېر مزدار خبره وکړه وایي به ځنه خلک وایي چې د نوح علیہ السلام نه نیم سوه کاله دعوت وچلو خو بیا وروسته ور بې صبره شو خدای ته دعا وکړه چې ټول خرق کې بیا ټول په غرق کړه این داسې خلک هم ته داسې وایي هغه وایي چې نوح علیه السلام څه کار وکړ هېڅ حاصل یې نه راووته ولې ځکه چې ټیک ته خلک خدای طرف ته بلل لیکن چې کله کامیاب نه شو نو خدای ته اسمانو د هر شی په اوبو یول دا په یو خاص سیاقو سبات کې دا خبره درته وکړه یعنی په انبیا باندې علیه بالله اعتراضونه دي بہرحال من خپل موضوع زونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې اختلاف پیدا کړ کنا ولې ځکه چې کوم اتفاق وو هغه باطل په بنیاد باندې وو لہذا اول باندې باطل ول بنیاد ختم کړه هغه نه بعد باندې حق بنیاد په جوړه دوستانو اتفاق او اتحاد مطلوب د خو په حق باندې او حق په نن وخت کې څه شي دا چې یو ولې د نبی علیه السلام به ست شو بس د حق یو شکل د چیرې ته قرآن وای او د تشریح حدیث هغه حق نام صدا چې موږ تاسو په متفق کېږو هغه قرآن ده او حدیث د قرآن نه جدا شي نه دا هغه شرح تفسیر دا معنی نو روا د دنیا خلق د مشترک د قرآن او د حدیث په بنیاد باندې اتفاق کوي خو دا اتفاق موږ تیار یو او دا اتفاق داسې چې نه په بل بنیاد موږ دا اتفاق باندې لعنت وایي موږ داسې اتفاق نه پکا د امریکا سره موږ جنگ دا نه مې دا دا تاسو وایي چې نه مې دا او ځونه خلک وایي چې نه مې دا او وایي چې امریکایان د موږ روان دي مړوي یې ما ګناه ده ایرورا چې څوک د ما سره قرآن نه مانی دا سره د ما په مرحله باندې اتفاق امکان نشته امکان اما اتفاق دا سره دا چې څوک قرآن او حدیث ما سره د اتفاق متفقات یادونه اومني جماعت سره کافر سره موږ یې اتفاق وکړو کوي هندستان دلته سره دا قسم دا اتفاق سره وکړو او اسلامي ملکونه سره موږ نه ډېر لري دي بنیاد مسئلہ یو دا لا الہ الا اللہ اگر سره میں اتفاق تھا او کسی اختلاف میں یا جزید انشاءاللہ پہلے قابو مندوائش خاد کافر سره اتفاق نا ملت اسلامیہ چه دریغ بنیادی کانی یو دی یعنی قرآن و حدیث پدو با تعمیر کو دے اتفاق اوس بیا د قرآن و حدیث کو معلوم کہ یو بلا لانجا جوڑا شو دا اندادا جو صاحب چې د تفرقه بازی خبره وکړه دا شوله دا مسله ډېره په اسانه حل کېږي ولې د پیغمبر په صحابه کې اختلاف نه ډېر اختلافات و لیکن بنیادی شی دا یو د الله توحید رسالت او د دین هغه قطعیات او مسلمات آیو
قرآن کی کم مسلمات و قطعیات کی پاکی دے امت دی وہ ساری اختلاف نشتا پائے گئے وہ خبر دار دے اتفاق بنیاد جوڑا ہوئے لیکن دا چی دے قرآن یا دے حدیث آگا حصہ چاہا اجتحادی دا مظنون دا قطعی ندا نورونا چی تا اجتحاد تا دالا رسول اللہ کو پیغا عمل کوا ماتا اجتحاد دالا رسول اللہ ایسے تضاد نشتا ایسے محال نشتا اے مجھے وہ بنیادی اتفاق تا ایسا نقصان نشتا ولی تلاستی گواہ زی داسی تر کو تا زی ورا پاسے لاستی گواہ زی نچے گواہ زد تا تا ہم حق کوئی وزان تا ہم حق الگا پا پیخور کے یو کانفرنس کر اور پا دم بنیاد باندے چی دا اندہ فروعی اختلافات خمشتا سوالی چی دا سندی نو دے دغه په بنیاد باندې ولې مې تفریقه سره جوړه کړې جدا جدا جماعتونه راځي چې کوم قطعیات کې هغه ته مشترک شو ما ویل ډېره ښه ده دا ډېر ښه فکر ده او دا زموږ ډېر قدیمي فکر ده هلکه هلته لاړلو خبرې مبرې شولې نو ما ورته ویل چې ګوره د قرآن او د حدیث چا کومه محکمه حصه ده د مشتسو تقریبا اتفاقي ده چې مشتسو کوم ځای اختلاف شروع کېږي اغا اختلاف بنیادی نه ده اغا فروعی ده بیا ما مثالو ته پیش کړ چې موږ داسې بدقسمتي ده چې کومه مشترکه حصه د دین ده هغې ته توجه نه کوو په هغې زور نه ورکوو بلکې د هره فرقې چې کوم مابه الامتیاز ده چې کومه د فروع جدا حصه ده په هغې باندې دومره زور کوي چې دین په مشترکاتو نه کوي دا مسله ده په هغه زمانه کې زه اول پېښور ته تلم درې څلور کاله مې شوي نو په د یونیورسټي روډ باندې به بورډونه لاګي وو چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا د یو خاص فرقې طرف نه لاګي وو و دا دغه دپاره چې سړی په هر نرسي چې اول نه دا ذهن پیدا شي چې دلته خو دغه کلمې خلک ډېر دي هلکه چې دا بورډ لګوې داسې ولې نه لګوې چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد په دې کې چې اختلاف شته او درود دا ښکلا درود دا تو دا متفقہ شای پرگدے واغ اختلافی شای چه اتحاد پارٹی و اتحاد فرقے ظہور دا این چون زور پیغمان دینا نظر خلق وائی کنا چه بے قرآن و حدیث کو مختلف کسے دی بے بکم عمل کے ولی دے قرآن و حدیث یا محکمہ حصہ دا چاہ کا تحیدہ پاپا دے ٹھول امت متفق دا البتہ چه اجتحادی حصہ دا دمرا بنیادی دانا کدی امت چولے فرقے پیغ مضمون حسابہ نے جدا جدا عمل کئی خود پا مشترک منظر پا مشترک عبادت کی اتفاقی سے مسئلہ نشتا سوک پا امام سے فاتحہ وائی داہ سیدہ و سوک بنوائی داہ سیدہ زن خلق دا خبر دیر خپکی گی ناروڑا دا خبر سیدہ چی یو دا وحی آل قرآن کر خدا و دیگنا لام دے چی سوک تعبیرات کئی نو پا دے تعبیراتو کے دے اختلاف پورا گنجائش تا آئین دا سلور مکتبہ فقہ دغه اختلاف دا گنجائش نہ پیدا شي نو علکا چی تو دادی کے چا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ چی دے خپلے پارٹی اظہار کرے دا دین خدمت نہ کہتا دین خدمت مطلوب ہوا جب ودا سے نکلی ہوا چا اللہم صلی علی محمد کے ٹھول پر متفق ہوا حالانکہ معنی غیبہ دا ایسا مسئلہ مشتبہ خار اور ایوہ رضا سے مشل زب لاہور کے نو پسیالکوٹ کے یو کانفرنس و یو سڑایو وچ دا قادیانانو پټ کړه بارا لوټ دا خبره ده موږ د کانفرنس ته پر سیالکوټ ته لاړو یو افغاني ملګری سره زم دواړه موږ د جامع اشرفي فارغینو هلته چې سیالکوټ کې کوسلو ما سیالکوټ کتل نه هلته ټانګې ورته مې وویل چې وروره دلته چېرته مرکزي دیوبندي جومات شته موږ ویل چې اوس جمعه ده هلته به ځان ورسوه هلته به لمونځ وایي هو شته ما ویل یو به مې سې وایي هو ما څو پیسې غواړې وایي 5 روپۍ په هغه زمانه کې ما ډېره ښه ټانګه کې ته کېناسته هغې ټکه 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 لږه ځای ته یو هلته یې کوز کړو چې دا جوماتونو ته ورشو ټانګې والا نه لاړو چې ته به اوس نو کړو چې وروره دلته دیوبندي جومات شته ویل نه بریلیانو دا واده علی حدیث تا بیا دیوبندی جماعت چیرې دا وی چې هغه خو د ښار په هغه حصه کې ده تاسو ډېر لرې راغلئ ما ویل ښه ملګري ته مې وویل چې داسې به وکړو چې د بریلیانو سره مې لږ داسې
د عقیدې غوندې اختلاف ته و دا د اهل حدیث سره مې داسې ډېر د اهل عقیدې اختلاف نشته فروعي اختلافات یې جلاس چې ګوا کما چې ګوا نو راځه په دا پسې بل موضوع وایي ډېره لاړ وروره په هغه جومات کې د اهل حدیث دا طریقه ده چې د مخکې تقریر نه کوي دا د عبادت بدعت ګڼي ښه عملي مولوي صاحب نشته الیام دا راغی او صاحب په هغه منبر کېناست او اذان شروع شو په دغه وایي د انګریز په زمانه کې چېرته داسې فروعي اختلاف په بنیاد باندې مسله عدالت ته لاړه انګریز جج و نو خو نه په پوهېده خو جانبینو ملایانو دلیل تېر کړ هوښیار سړی و هغه ورته وویل چې دا نبي علیه السلام حدیث ته دا حدیث ته دا حدیث ته وجهر بها وخفض بها دا ټول دلیل راغی ښه انګریز ورته وویل چې یاره قسم ده زه خو نه شم پوهېږم خو دومره پوه شوم چې امیر بالجهر هشته و امیر بالخفا بالسر هشته خو د تاسو والا امین چې امین بالشر ده دا خو نشته هلکه ټیک ده اختلافي مسله ده خو موږ پرون نه بله ورځ په کتاب کې ویلې ده د امین مسله هلکه دا اختلاف د جایز و د ناجایز نه ده دا د اولا و د غیر اولا څه معنا شوافی وغیره وایي چې په ښکاره یې وکړې دا بهتر ده خو که په پټه یې وکړې خیر ده او موږ وایو چې دا په پټه بهتر ده او که په ښکاره یې وکړې خیر ده نو دغه اختلاف نه دومره تفرقه جوړه کړې او دومره اختلاف جوړ کړې چې مسلمانانو جمعیت په منتشر کړې اهل حدیث دې طرف ته ودري او مقلدین دې طرف ته ودري د خدای دپاره دغه جواز شته هلکه اول خبره ده چې اتفاق خو په حق باندې کافرو سره اتفاق نه کوو هغه حق څه شی ده هغه قرآن و حدیث ده موږ ایمان ده په باندې ایمان په دې باندې چا سره سمجوتې نه کوو چې موږ به د قرآن و حدیث نه څه حصه پرېږدو ځینې خلک خو اوس وایي الیاذ بالله چې د قرآن هدایت لپاره کافي نه دی داسې تحفظات لري نه نه دا وخت لپاره دا قرآن نه ده عجوبه کار ده موږ خو په مشکات کې دا حدیث ویلی چې دا مې څنګه ویلی ما ته خو داسې یادېږي چې په مشکات کې مې حدیث ویلی چې نبی علیه السلام و ابوبکر صدیق و عمر فاروق چېرته نه د تورات نسخه پیدا کړې وه نو نبی علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله د تورات نسخه ده وایي ډېره ښه ده نو ابوبکر صدیق و نبی علیه السلام ناست دي عمر فاروق د نسخه داسې کولاو کړه او تېرول یې شروع کړه نو هغې خو نسخې ته خیال ده او د نبي علیه السلام رنګ مبارک ورو ورو متغیر کېږي ورو ورو بدل کېږي نو ابوبکر صدیق د نبي علیه السلام چهره انور ته ګوري هغه ډېر بېقراره شي چې اوس دا عمر څه کوي د نبي علیه السلام باندې څه تاثرات دي زر یې عمر فاروق ته ګوتې وړې چې یا عمر ته پاس مثال چپ ته راسه کوي ته د نبي علیه السلام چهره انور ته ګوره هغې چې داسې وکتل د ناګواري اثرات یې محسوس کړل وفورا يقول اعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله زپا الله سره پناه غواړم د الله او د رسول د ناراضګي نه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې عمر که اوس موسی علیه السلام راشي موسی علیه السلام هغه به هم د ما د پیروي نه د قرآن د پیروي نه بله لار نه مونده کړي چې یو وارې د نبي علیه السلام بعثت وشو دنیا ټول نظامونه د خدای په نگاه کې ختم شولو او چې څوک خدای او رسول مني د رسول په ذریعه اعلان وکړي چې هر شی ختم دي دې نه بعد د خدای ته د رسېدلو یوه لار ده چې دا قرآن ده او دا اسلام ده یتیم که ناکرده قرآن درست کتب خانه چند ملت بشست هغه یتیم چې قرات یې سم نشه کوی اقرا باسم ربک جبرائیل امین ورته وایي دا یې ورته وایي لستو بقارئ لیکن هغه د څو ملتونو د دینونو کتابخانې بالکل اورې ځلې ختمې کړلې چې یو محمد رسول الله علیه زمین ته راغی تمام نبوتونه تمام رسالتونه تمام انبیا تمام ادیان یک کلم ختم شو اوس الله ته جنت ته د رسېدلو دا یوه لار ده بله نشته دوستانو موږ اختلاف ولې شو ځکه چې قرآن مې پرېښه قرآن فارغ ماجوری قرآن شدی عاشق و سنجه گردش دوران شدی ای چو شبنم بر زمین افتندهی در بغل داری کتاب زندهی خدای دې اقبال ته جنتونه ورکړي دا مشتسو کمزوري او دا مشتسو انتشار او دا افتراق دا ځکه ده چې د اتحاد نقطه مې پرېښوه چې قرآن ده
وائی خواب زګه شولې چې قرآن د پریشر او ګلې د زمانه نه کوي چې زمانہ ډېره بده راغله دا زمانہ په هغه ده هغه مور ده چې سبا راخېږي نو بېګا پرېوځي هغه ستوري دي هغه هوا ده هغه صحرا ده هغه بیابان ده هغه دریاب ده هغه ګوډه ده هغه مرچ ده ګوډه اول نه خوږه ده اوس خوږه ده او مرچ اول نه ترخه دي اوس ترخه دي اوس تبدیلي نشته تبدیلي هلته نه ده تبدیلي تا په زړه کې راغله او دا د زړه تبدیلي دا قسم ده ډېره خطرناکه ده د شکل و صورت تبدیلی دومره خطرناکه نه ده اول د تا سینه په قرآن آباده وه این رب العالمین کوم مقام د عظمت و د بلندی درو اوس تا د سینے نہ قرآن ہوئے تو وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اے رو رہا خبر داندہ اتفاق و اتحاد دیر خشائدہ اور مسلمان کو یوں بنیاد بنے متحد و خدای کو دنیا کی یوں مقام اور کیسر و کسرا بزن لفظ برندام دا حالات والے بدل شل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اللہ تعالی دیو قوم حالات از خود نہ بدلے چدای ترقی و عظمت و خدای لان دروازے نہ تر سوچے تا خسائل بدل شوی نہیں تا صاف بدل شوی نہیں تا عقیدہ و کردار بدل شوی کردار جماعت بدل شو اول میں عقیدے بنیاد عمل بنیاد قرآن ہو اس میں کا قرآن بندے اطمینان نشت پر کھانے نہیں ہو اے دنیا ہر کتاب ہوئی لیکن یہ قرآن نہ ہوئی تدر کتب خانو تورشا دا سے قسم کتابنا اور دا سے خلق پکے حوالہ کا دے قرآن در شروع کا پر محلہ کے پینزے کسانو تکینی نا دکا چدا غزائد شیش ماری تر سو پرے چتا قرآن حکیم بیا پسینہ پرے نیولا نہیں اور دے قرآن پہ ہدایت بندے دے قناعت کڑا نہیں وہ پدا دی یقین و ایمان جوڑ شو نہیں اسے دے ماں دے دنیا و آخرت کامیابی دس کتاب سردا دورا رورا کڑیر اتفاقوں نہ ہو کے منزل تندہ رسے تاسو نہ تپاوس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وائی ترکت فیکم امرین لم تدلوا ما تمسکتم بهما ما پتاسو کے دوشو نہ پریخی چتر سو میں پائے پورے منگولے نیولئی اور سو میں مضبوط نیولئی گمراہ بانشے کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ جو طویل حدیث تا دے آخری جملہ دادا من ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ سوچ سے ہدایت دے دف کتاب نہ علاوہ وہ بلشی کے گانی سوچ سے کامیابی دے دف کتاب نہ علاوہ وہ بلشی کے گانی اللہ بے گمراہ کی اللہ بے ناکام کی اللہ بے رسوا کی رورا دماغتا رسوائی دے ترک قرآن کو وجہ دا کا کامیابی بارے یا اخذ قرآن کا عمل بالقرآن کا ایمان بالقرآن خار از محجوری قرآن شدی اور شکوہ سنجے گردش دورا شدی اے چو شبنم برزمی افتن دی مومن آیتا مثال دا سے دل کا شبنم پزمک اپرے ہوتا ہے آئین شبنم مقام دے بلند دے ہوا پہ دوش دے ہوا پہ گوبا دے گرزی لیکن داغا پورے چکلا دے مر حرارت بھی پہ کیا گرمش بھی پہ کیا چکلا غزنوزی نو دے پاس امر غرزان شی پزمکا اور بیا خلق بخپو کے پامال گئی تر سو پرے چھ پتا کہ قرآن حرارت دے تا مقام دیر بلندو لیکن چکلا دا حرارت قرآنی و ایمانی تناوتا نو پزمکر پریوت لے دے دیر بلندین لان دے اور اس تے دنیا خلقا بخپو پامال گئی لیکن در بغل داری کتاب زندگی شبنم چرا پریوزی بیان کام نشتا جے چکشی لیکن اتا ایمان کا اتا پزڑے کے بیا بائدار شا اتا بیا ہم منزل و مقام رب العالمین فتدہ چامختو محمد رسول اللہ دیو دے صحابان تاسو نتا پوس کون چھ بغیر دے قرآن نبل کتابی پلاس کیا خستو دا اندام عمر فاروق تورات پلاس کیا خستو حالان کیا دے دینا مخ کے یقینی دے خدای ہدایت کو آسمانی کتاب وحی لیکن دے کتاب دے قرآن نبا این در حیثیت ختم شو بحیثیت فعال ہدایت نا اس ہدایت جو دے قرآن سردا دوستانو اتفاق و اتحاد مطلوب دا لیکن پا حق باندے چھ سوچ کو قرآن و حدیث مطمئن نہ دیا ویسے اتفاق نشتا بیا تو قرآن و حدیث محکمات و قطعیات اگر بالکل واضح دی اور جگہ سے پورے اتفاق مطلوب دا چاکم اجتحادی حصہ دا پہرے کہ اتفاق مطلوب نہ دا اگر پخبلک کوئی رنگ باندے کوئی اللہ باجر در کئی دا ہے
लेकिन दा चाकुम बुनियादों दिया है तस्वर वर्के आगा देखा चिपक डंडई दी देखा चे शाखुना दी आगा दे हर चखपल दी लेकिन बुनियाद कलिमतुन तय्यबतुन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा तोती उकुलहा कुल हीन बिस्नि रब्बिहा अलगा बुनियादी शय उनी से अल्लाह रब्बुल आलमीन बनना हतास का हुलू आगा बुलंदी दर के लगा सहाबा दे गए दौर खल्क तैवर करे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। दा उस्ताद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस शेख अल्ताफुर रहमान साहब प्रोग्राम इख्तिताम ज दावत पर कौन दे दुआ दे पारा और दे मिलमनो दे सुमर उलमा च रागली दे अगे शुक्रिया दे पारा तासु टोल ता बार दी जमीयत इत्तेहादुल उलमा दी मलगुरो तरफना से इकराम इंतजाम शुहदा ज़खपल सरपरस्त जमीयत इत्तेहादुल उलमा मुहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सिफतुल्लाह साहब तफास्तुम जादी मिलमानो शुक्रिया अदा की और खुशामदीद अहलन व सहलन मरहबा मुतवई मुहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सिफत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ देखबले इस्तोज़ोने डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर शमसुल हक हनीफ साहब, वो दिमीज इंतहाई मशहर व कदरदान इस्तोज जनाब अताउर रहमान साहब ढेर लोई शुक्रगुजारी के सरा दम रजियोत मसरूफियात वो ज़ौफ़ी मिश्त दमर टेम रोको वो दी कि में खोजे खोजे खबरें वे देगे ने दबनी उलमा किराम खबर करल वो दिए वाज़ेह हदियार वेर कड़ा चे इत्तेहाद पछारदा हो सिर्फ ते हक पर बुनियाद बंदे वो कदे हक पर बुनियाद बंदे नी बे इख्तिलाफ ची की मदोदा मिया किराम कड़ा दा उमीज वे आके इज्जत मने इत्तेफाक व इत्तेहाद यकीनन पछारदा खुद इत्तेफाक व इत्तेहाद ची सिर्फ ते सुबह सरहद दे वजारत आला दे पुरान दा इत्तेहाद व इत्तेफाक की असेंबली से सिर्फ से सीटें दे हुसूल ने पुरानवी दा इत्तेफाक व इत्तेहाद की एक अजीम मकसद दे पुरावी कि कीम अजीम मकसद दे पुरा अंबिया किराम में कुर्बानी वेर कड़ी दी सहाबे किराम में कुर्बानी वेर कड़ी दी वो नंद दग वक्त उलमा किराम में पुटोले नज़ियो तो कुर्बानी दे मो दे खपले दे इलाके दे उलमा किराम में नदा गुजारिश था चे खपल जामत पखपल मस्जिद से पखपल मेंबरों पर मेहराब बंदे दे इत्तेफाक दे इत्तेहाद खबरों की वो दे उम्मत मुस्लिमा चे की में कमजोरी दी किम कमजोरी पर बुनियाद बंदे उम्मत मुस्लिमा द मकाम तरह से दली दो चे आगा उजागर की वो दे उम्मत मुस्लिमा दे नौजवान तबके ना बीमारी व कमजोरी वो इज्जत मने पाखिर से ज़दा खबर का उची मिश्ता खुखपली इस्तुज़ोनी पैगाम रो इज़दाद मीर जिम्मेदारी दो जिससे मरा उलमा किराम वो दे जमाते खतीबों मुदर्रिसीन पदक में फुल शनोस की चेदे दे उलमा किराम दा खबर हर मेंबर हर केरता वो हर इंसान गोश्त और वरसाई चे इस्लाम मिश्ता इत्तेफाक व इत्तेहाद गोड़ी को इत्तेफाक व इत्तेहाद को किम बुनियाद वो कभी चेरे इत्तेफाक व इत्तेहाद दे कुरान व दे हदीस को बुनियाद बंदे नहीं बेदे एक खल के इख्तिलाफ कौल दे एक खल के मुखालफत कौल दे कुरान व दे हदीस पर दायरा से नना दादी मिश्तों से टोले इज्तिमाई जिम्मेदारी दो अल्लाह रब्बुल इज्जत ना मिश्तों से टोले हमी व नासिर शी पाखिर शी और बिया ज़द खपले मलगरिए वो दे खपले इस्तुज़ोने ढेर शुक्रगुजारी कि पदक मसरूफियात से टेम रियुस्त वो दी रोगल अल्लाह रब्बुल इज्जत ता दिए पर इल्म व पर उम्र से बराकत व कबूलियत पैदा की वमा अलैना इल्ला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم وحرب بنيانهم وشمت شملهم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد أمراء المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان برحمتك يا أرحم الراحمين.